بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستاسو قربا، ستاسو ملګری، ستاسو هوست، ستاسو خپل میزبان، ستاسو ورور راجا محمد زیب سجاول ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی د تختبۍ نه تحصیلي تختبۍ. او تختبۍ چې دا نو هغه ډېره زیاته لوی علاقه ده، بازار هم ډېر زبردست دی، ډېر لوی دی او پکې ډېر سماجي کارکنان دي، پکې سیاسي ورکران دي، پکې ایم ایل اګان، ایم پی ایګان دي، داسې لوی لوی ډاکټران دي. پکې نن راغلی یم تختبۍ ته او هغه ګران مسافر چې زما د خیبر پختونخوا نه بهر دي، زما د خوږ وطن پاکستان نه بهر دي او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ژوند تیری. امید دی چې زمونږ د نننۍ پروګرام نننۍ خپرونه چې دا نو هغه په حجره باندې ده او هغه کشر کول باندې ده، کوم چې خبرې چې دي هغه نه مني. ولې دغه څه چل داسې وشو چې پخوا به مشرانو خبرې کولې، کشرانو به خبرې نه شوې کولې، چا به ترې تپوس نه وکړی، جواب به نه شو ورکولی. نن په سکولونو کې هم ماشومان چې دي هغه د خپلو استادانو قدر نه کوي. په دې اړه باندې مونږ خبرې کوو د یو سماجي کارکون سره، په خپله بزنسمین هم دی، خپله پیژنګلو په خپله وکړي د ملکن ټي وي سره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې بھائی؟ جی ستاسو نوم څه دی او تعلق هم د کوم ځای سره دی او کار څه کوئ؟ زه خپله تختبۍ اوسېدونکی یم، شاه فاروق نامه لرم او خپل سره داسې وړوکی غونته کې روزګار هم کوم او د هغې سره سره سماجي ورکر هم یم. شاه فاروق صاحب، نن زمونږ چې کومه خپرونه ده، نن چې زمونږ کوم ټاپک دی نو هغه دا دی چې دا نوی کل چې دی یعنی کشران د مشرانو خبره ولې نه مني؟ نو بس جی دغه بنیادي وجه خو نن سبا تقریبا هر یو سړي ته دا خبره څرګنده شوله چې یاره کوم سلوي ټکلالي جیراله او د هغې څه د بچو دپاره اصل کې د ایجوکیشن په لوب باندې د انټرټینمنټ په نوم باندې په مختلفو نومونو موږ هغه څیزونه بازار کې بچو دپاره واخلو چې د هغې نور داسې خراب اړخونه هم شته، خو هغه موږ مد نظر ونه ساتو، چک ونه ساتو او هغه چونکې واړی دونه پوه نه، هغه خو مطلب دا دی چې په یو دغه سټیج کې چې د زده کړې په سټیج کې که څه ذهن وي او والدین چک ونه ساتي او هغه داسې څیزونه هغوی ته وختاً په وختاً مهیا کوي، د هغوی ډیمانډ پوره کوي، د هغې سره چې کوم دی نو بیا دا خرابۍ پیدا شي او د هغې سره چې کوم دی نو په وړو باندې غلط اثر وشي، بیا د هغې د وجې نه د هغوی ایجوکیشن هم متاثره شي، هغوی دنده بیا د مشر کشر په حواله باندې د هغه آدابونه هم چې کوم دی نو محرومه پاتې شي او د هغې سره بیا په مستقبل کې د والدینو دپاره هم درد سر جوړ شي او د ماشوم خپل مستقبل چې کوم دی نو هغه هم چې کوم دی نو داسې تد پاتې شي. شاه فاروق صاحب، مخکې به داسې وه چې زه هم دغه وخت ما تیر کړی، تاسو هم دغه وخت تیر کړی، نور مشران هم دغه وخت تیر کړی دی چې موږ ته مشر خبره نه وه کړې نو هغې پورې به موږ جواب نه ورکوو. خو نن که موږ په وګورو په حجرو کې مشران ناست وي نو کشران چې راننوځي یو خو د هغه تمیز او د هغه ادب او هغه سلام ملام هغه هم د منځ نه لاړ. د دې وجه څه ده چې دا په کورونو کې دا تربیت نه کېږي د ماشومانو؟ کورونو کې خو هم جي یو مسله ده، خو څنګه چې تاسو د حجرې خبره وکړه او څنګه چې کوم دی نو د حجرې حقیقت دا دی چې د حجرې ډېرې زیاتې پیدې وي، یو سړي ته به ذاتي فایده هم وي، یو کور ته خو په کلي ګاونډ علاقه کې به هم چې کوم دی نو د هغه حجرې نه هغه کلي او علاقې خلکو ته به پیدا وه. بنیادي شی دا دی چې څنګه موږ مخکې ویل چې یاره پښتانه چې کوم دي دا په میلمستیا باندې مشهور دي، نو دې کې هېڅ شک نشته، خو هغه میلمستیا به یې څه کوله، خو هغې لپاره به حجره جوړه کړې وه، هغې لپاره به یې ځای جوړ کړی و، غم خادي میلمه. اوس چونکې حجرې چې کوم دي د حجرو ورځ په ورځ باندې د هغې حیثیت ختمېږي. ټیک ته چې داسې ډېر خلک دي چې اوس پخې پخې حجرې دي، پخوا به ورارې جاړې حجرې به وي، بهرحال کې به ته کوم دی سسوزې به هم کېدو، نور هم پکې بلا څیزونه کمی وه، خو هغه به باقاعده د یو حجرې په شکل کې خلکو استعمالو، په غم په ښادۍ کې کشران مشران به هغې ته راغونډېدل، هغې سره به رابطه کېده، هغې سره به زده کړه هم کېده، د مشرانو د کشرانو معلومات به هم راتلل. نو بنیادي څیز چې کوم دی لږ دا دی چې مونږ په پښتنو کې حجرې ختمېږي، نو چې کله حجره ختمېږي نو د هغې سره به چې کوم دی نو بیا په معاشره کې او په کشر کول باندې د هغې خامخا خراب اثر وي. د حجرې ډېرې زیاتې پیدې، څنګه چې لکه په جومات کې ممبر اهم دی، نو زما په سوچ باندې زه یم چې خاص کر د پښتون په معاشره کې دویم نمبر چې کوم دی نو د حجرې اهمیت دی.
نو چې تر څو پورې د حجرې او د محراب حالات دا وي لکه دا اوس چې څنګه دي او کم طرف ته روان دي، نو همدا د هغې هغه اثرات دي چې نن زموږ په بچو باندې هم دي. نن موږ ته په کورونو کې مسلې پیدا کېږي. بچي چې کم دی نو بې ادبه دي، ادب ورکې نشته. وایي د ادب غذا ختم شو، د هغه ادب د زګونو اهمیت ختمېږي. نو چونکې که موږ واپس خپلو څیزونو ته واپس شو، کوم چې زموږ د مخکې نه په پښتنو کې د یو ثقافتي شکل کې یا د یو روایاتو په شکل کې را روان دي، هغې ته موږ بیا چې کوم دی نو توجه ورکړو او بیا هغه موږ هغه شان قایم دایم کړو. نو امید لرم چې د دې قسمه حالاتو نه موږ وځو، چټکاره به موږ ته میلاو شي او زموږ بچي او زموږ نور معاملات په مور سره چې کوم دی نو ټیک شي. تاسو ټیکنالوژي خبره وکړه چې ټیکنالوژي ډیره زیاته په تیزۍ سره روانه ده، خو د دې بد اثر هم شته. نو هغه داسې کوم ټیکنالوژي ده چې موږ خپل ماشومانو ته بچو ته پرووایډ کړه بلکې ورم کړه ولا هغه سازو سامان مونږ هغوی ته برابر کو چې نن هغوی په هغې کې لګیا دي او بار ته نه راوځي. داسې کومه ټیکنالوژي ده چې زموږ د ماشوم په تباهۍ کې د هغې ډېر لوی لاس دی؟ نو نن سبا خو چې ښکاره کومې غټې غټې خبرې دي، کوم دي نو موبایل دی، لیپټاپ دی، داسې موټرسایکلې دي او داسې نور داسې څیزونه دي چې کوم دی نو هغې سره چې کوم دی نو داسې د معاشره ورځ ته ورځ بېګاړېږي، ماشومان هم زموږ خرابېږي. نو بنیادي شی پکې دا دی چې چک د والدینو چک نشته، بس هغه څیز هغوی ډیمانډ کړی دی او دوی ورته اخیستی دی او هغې ورکړی دی. خو دا چک یې بیا نه دی ساتلی چې بهی دې کې خو د دنیا خبرې د دې خاړ خول هم شته، بد اړخونه هم شته. نو هغه د چک نه ساتلو وجه چې کوم ده نو هغه نن دا ده چې موږ دپاره نن هغه جدید دور کې هغه نوې ټیکنالوژي زموږ د بچي دپاره زهر قاتل ګرځي او وختي طور هغه یو انټرټینمنټ خو ورته هم میلاویږي، خو مستقبل یې بیا نه، مستقبل یې تاریک شي. او چې کله د مستقبل د بچي تاریک شي یا هغه بې ادبه لوی شي، نو ښکاره خبره ده چې د هغه خپل ژوند به پرې هم خرابېږي، خو د والدینو دپاره به هم د پریشانۍ سبب او د بې عزتۍ سبب جوړېږي. نو که موږ والدین، زه په خپله معلم چې کوم دی نو والدینو کې راځم بچي به دي، نو دغه رنګ کمی زما خپل هم دي. نو زه او که موږ څومره والدین ټولو ته دا وایو چې برای مهرباني تاسو خو د بچو ډیمانډ پوره کوئ، د هغې به هم څه نه څه په یو سایډ ضرورت وي، خو که د هغې سره سره تاسو په هغې باندې چک وساتو، هغه هم په نظر کې وساتل، هغوی له هم وخت ورکو، نو زه دا امید لرم چې د نوې ټیکنالوژي نه به موږ هغه پیدې بیا اوچتې کړو او والدین هم بچي چې به زمونږ دپاره د خیر وي، د مستقبل دپاره به ښه وي. او که نه موږ چې بیا بیخي ځان سایډ ته وساتو، بس صرف ځو او سامان ورته پرووایډ کوو او پیسې ورکوو یا خپلې الو او راوړو او چک پې نه ساتو، نو هغه زمونږ دپاره به الټا د پیدې په ځای د نقصان سبب جوړېږي او بیا به ورو ورو هغه به په معاشره کې بیا یو خرابي پیدا کوي. نو انفرادي نقصانات هم شته او اجتماعي نقصانات هم شته. او نقصانات اجتماعي دغه موږ ټول خلک په خپل وینو، اورو پلاني بچی د ډنګري بچی د غرور داسې دا لیپټاپ والا مسله رااله، دا د موبایل مسله رااله، جګړې پې کېږي جی، یو بل ته پې چې کوم دی کالونه کېږي، د هغې سره چې کوم دی نو خون خرابان دی شم وي، د هغې سره تاڼې تحصیل واسطه هم راځي، والدینو ته بیا پریشاني سیوا کېږي، معاشره کې خراب اثر غورځوي. نو څه داسې قسمه نورې خبرې هم دي. شاه فاروق صاحب خبرې روان دي، ډېر زیات د ښکلې او ګټورې خبرې کوي او امید دی چې د دوی د خبرو نه تاسو ډېره زده کړه کړې وي. د دوی مطلب دا نه دی چې تاسو خپل بچي ته چې دی نو موټرسایکل یا لیپټاپ یا موبایل یا داسې پیسې، زمونږ هرګز د دې خبرو دا مطلب نه دی. خو د شاه فاروق صاحب دا یو خبره زما ډېره، ټولې خبرې ډېرې خوښې شو، خو دا یو خبره مې ډېره خوښه شوه چې موږ په خپلو بچو باندې چک نه ساتو. شاه فاروق صاحب دا راته ووایه چې د ادب سره خو ماشاءالله به لګاو خامخا ساتئ، ځکه چې تاسو سره زما مخکې ملاقاتونه شوي دي. نن د ملګن ټي وي په شیشه باندې تاسو ټوله دنیا ویني. نو د اباسین صاحب هغه شعر که راته ووایي په تلو تلو کې، نو اباسین صاحب خو په خپل باندې زما ډېر زیات خوښ شاعر دی، خو کو زه دې وخت کې رسایل صاحب یو کې ته ووایم نو دا راته ووایه چې کم کم شعرونه، کم کم شاعران ستاسو خوښ دي، د هغوی کم کم شعرونه ستاسو خوښ دي؟ زما خو حمزه بابا هم خوښ دی، غني خان، عبدالحمید بابا او علي خان، دې وخت کې رحمت شاه ساحل صاحب او باسین یوسفزی صاحب، صاحب شاه صابر صاحب چې زما ډېر نږدې دوست و، زما د ملګري په شریکه زما
د دوستو اوس خو وفات دی اروخات پیر صابر شاه صاحب الله دې د خاورو سره وبخي نو د هغه شاعري زما خوښه ده زه هغه هم ټچ کوم نور هم داسې مختلف شاعران نو دې وخت کې خو زه یم چې د رسایل صاحب یو کته تاسو ته ویم او ډېره زړه کته ده تقریبا 25-26 سال خو ماته یاد دي چې دا د هغه وخته سایل صاحب داسې کته چې هغه وایي چې زه د خپل ځان که د وطن زخمونه وګنډم غم د سبا وکم که د نن زخمونه وګنډم دلته د تنکو غټو قاتل مالیار پخپله دی نو څنګه به په دې حال کې د ګلشن زخمونه وګنډم. ډېر ښه جي ډېر اعلی. او دا باسین صاحب هغه شعرونه کله ته ووایه دې نه مخکې چې تاسو ووایي خو دا باسین صاحب داسې شعر چې خدای ما په محبت کې لیونی کې خدای ما په محبت کې لیونی کې بې جنونه به د مینې څه معراج وي. ډیره زیاته مهرباني شاه فاروق صاحب ډیره مننه ټایم راکولو. ستاسو هم ډیره مننه چې موږ ته پاره همدونه وخت ویستو دلته هم تشریف راوړو. دا جی شاه فاروق صاحب یو سماجي کارکون او په خپله بزنسمین هم دی د تختبۍ سره تعلق دی. ګرانو کتونکو زموږ یوټیوب چینل ملاکن ټي وي سبسکرایب کړئ او په بیل آیکن کلیک کړئ چې زموږ خوندور او معیاري پښتو پروګرامونه تر تاسو په وخت دررسي. My school. Please come in. What you are wondering what we have in my school? Come, follow me. This is my classroom and she is my favorite teacher. She works very hard with us. We learn with new methods. علم رڼا ده او کوم قومونو چې ترقی کړې ده د علم په بنیاد باندې کړې ده. په درګۍ سیمه چې په تعلیمي حالت باندې ډېره زیاته پاسمانده ده او مونږ په دې خیال باندې دلته د مای سکول په نوم باندې سیستم متعارف کو چې زمونږ د علاقه چونکې د تعلیمي دنیا باندې ډېره زیاته پاسمانده ده چې مونږ دلته هغه فیسیلیټیز خلکو له ورکو هغه تعلیمي معیار ورکو خلکو له د عالمي دنیا د خو تعلیمي ادارو دی. And my friend loves to argue a lot, so she is in debating society. And look, the playground is filled with our future players. په دقیق سوچ باندې مونږ دلته مای سکول سیستم راوړو. دا مای سکول سیستم چې مونږ به د پلی ګروپ نه د سیکنډ کلاس پورې د اډمیشن کو چې د ناظر قرآن به مونږ د پلی ګروپ نه سټارټ اخلو. د 5م کلاس پورې به ان شاء الله دلته ماشومان د قرآن حافظانی څنګه مونږ دلته انجینیر تیارو ډاکټر تیارو چې هغه د انجینیر او ډاکټر سره سره د قرآن یو ښه مدرس می. This is Quran class. I like to act, so I'm in drama club. او مونږ دی والدینو ته دا پیغام ورکو چې مونږ د ښې دنیا سره سره ښه آخرت دا زمونږ په ترجیحاتو کې دی. دقه زمونږ سوچ دی. ان شاء الله العزیز مونږ به هم د دقې نه ابتدا کوو. په دغې سوچ باندې به دا تعلیمي اداره او دا تعلیمي سفر ان شاء الله مونږ جاري ساتو. We have different societies to enhance our skills. By the way, I am Aisha and this is my school.